نور زمان صاحب موږ خو یو ځل نه ورکه بار موږ راځو په دې باندې موږ ریپورټینګ کوو خو دلته وګورئ شاهي چې دا د قدرتي وسایلو مالامال سیمه ده خو چېرې موجوده حکومت دې سیمې ته توجه وکړه نو بیا به څوک کالامونو ته نه دي شهید ته به راځي خو بدقسمتي زموږ دا ده چې زموږ داسې مشران راغلي چې MNA MPA چې هغه دې سیمې ته توجه نه ورکوي دلته که وګورئ ته کالام لور چنابه څه باندې ښایسته دی نور زمان صاحب روډونه برابر دي هوټلې دي پکې د عوامو له سهولت ورکړی دی دلته دا ملګري ته موږ ته کوم ځای ناستو دلته ماشاءالله هوټل ګلاب کړی دی دلته ترکۍ غوښه میلاویږي ښه ګرمې روټۍ میلاویږي هر څه میلاویږي خو دلته چې خو دغه که چېرې باران راخېږي دلته د دې کوم راتلونکي کوم کسان دي د هغې د محفوظ ځای نه وي چاره دوی پکې شپه تېره کړي دوی پکې د بارانونو ځان بچي خو چېرې دا شان ماشاءالله د نورکلي نه اخته کړي انشاءالله دا امید لرم چې شهید په تیزی روانه ده ډېر ښایسته ځای دی امن پارک پکې جوړ شوی دی ډېر نور پارکونه پکې جوړ شوي دي دلته پکې سټاف شته دی داسې نور بازارونه پکې جوړ شوي دي خو چېرې دغه شانتې کم کتونکي موږ ګوري دغه نور علاقو ته دي شهید ته نه راغلي نو موږ هغې ته ریکویسټ کوو دعوت کوو چې راشئ لکه ستاسو په دنیا هم کتلي خو تاسو شهید ته هم چکر راولګئ انشاءالله تعالی موږ ذاتي د شاهي او دلته دا هوټل کلی دی کې هر قسمه سهولت میلاویږي شپې کمرې مونږ سره شته دی کمره هم میلاویږي ګډ غوښه هم میلاویږي د الماس سبزي هم میلاویږي غریب ته د غریب خوراک میلاویږي او مالدار ته مالداره خوراک میلاویږي هر قسمه زموږ سره ګرمه روټۍ هم شته کړۍ هم شته سیخان هم شته هر قسمه مواد زموږ سره میلاویږي دلته که فرض که واوري ستاسو دا هوټلې بند دي که بیا کولاوي انشاءالله دا کولاوي اوړی چې موږ کولاو ساتو ګرمه روټۍ میلاویږي زموږ سره مېلمستیا موږ ښه ورکوو انشاءالله دلته واورو کې خو دلته یخني نو څنګه خلک د هغې لپاره اوضاع برابري هر څه برابري لیاقت سیما عبدالرحماني صاحب دا راته ووایه تاسو هم د لوړ ډېر ښایسته علاقه شهید ته چکر را لګولی و څه م فیل کړه دلته م څه محسوس کړه څه م ولیدل ډېره مهرباني مسافر صاحب لکه څنګه چې موږ په دې لاره باندې را روان وو نو موږ ته ډېرې ښایسته حسین نندارې په نظر باندې راغلې خاص کر چې شهید ته راغلو دلته کې دنیا خلک په سیل سره راغلی دی او د دې د یخو هواګانو نه د دې یخو اوبو نه خوندونه اخلي تاسو ته اوس لکه موږ ښکارو په دې شیشه باندې چې موږ غرمو ته ناست یو باقاعده ښکلې هوا چلیږي او د دې غرمو نه د ویټامین ډي حاصلولو کوښښ کوو د دې نه دا معلومه شوله چې په دې مې په میاشت کې موږ ته دلته کې اوس هماغه دی د غرمو ته ناسته دا موږ داسې عجوبه غوندې کې ګڼو بله موږ چې په دې لار راتلو نو موږ یو څو شیونه د فکر کړل چې یاره زموږ دې علاقې ته زموږ مشرانو څه په داسې ښه نظر ونه کتل په دې علاقې ته په داسې نظر باندې وکتلی شي چې دلته کې دا روډ موږ ته جوړ کړی شي ورسره دلته کې د سیلګرو دپاره ښایسته هوټلونه جوړ شي دا علاقه به د دې نه نور هم ښه ترقي کوي هسې ستا په نظر سره کم داسې اقدامات حکومت له پکار دي چې هغه دا علاقه چې ده دا پرمختګ وکړي او مخکې لاړه شي ځکه چې که دلته که ته سوچ وکړي دلته کم چې زمونږ د لاهور نه د پنجاب نه کم خلک کالام ته ځي بل ځایونو ته ځي هغه خلک دلته نه راځي څه به وایې نورزمان مزخیل صاحب لکه څنګه تاسو ته پته ده چې دا علاقه چې ده نو دا د افغانستان په باډر باندې واقع ده او دلته کې سهولیات ډېر زیات کمی دی نمبر 1 موږ ته د روډ کمی دی
چې موږ زموږ روډ پوښ شي. بل په لاره چې کم روډونه دي د هسپتالونو کمی دی، په لاره کې بعض ځایونو کې د پلونو کمی دی، دلته کې د بجلۍ کمی دی، د هسپتال کمی دی. نو کېدای شي دلته کله هر کله راوړی شي. نو زه دا په یقین سره په دعوه سره دا خبره کوم چې بیا به څوک کالام ته نه ځي، بیا به پنجاب خلک کالام ته نه ځي. هغه پنجابیان رونه به انشاءالله زه په دعوه سره دا خبره کوم چې هغه هم د افغان بارډر ته ځان رارسوي او د یخو هواګانو د بل ته بندیز کېږي. یو نوې خبر بل داسې چلیږي چې د افغان بارډر چې کوم دی د پاکستان او د افغانستان چې کومه لاره ده هغه کولاو شوې ده. په دې کې څومره حقیقت دی او چې کولاو شي نو څه به وي؟ بالکل د پاکستان حکومت باقاعده د دې طرف نه د پاکستان د سایډ نه باقاعده د افغان بارډر چې کومه لار ده هغه کولاو کړې ده. البته د افغانستان د حکومت سره خبرې روانې دي. انشاءالله ډېر زر ته زر به دغه مذاکرات کامیاب کړی شي او د پاکستان او د افغانستان دا لار به دغه شان کولاو شي او د دې خاندانونو به هلته کې او دغه خاندانونو به په اسانه باندې په دې راتلو کوشش کوي. ډېره مهرباني.